خاص کر د معدې هغه بیمار چې هغه دا وایي زه بالکل د روغېدو نه یم، مختلف ډاکټرز لاړم، که چېرې د ګیسټرونټرالوجست خبره کوو نو په ایلوپیتھک کې د پیښور ښار ډېر تکړه سینیر کم ډاکټرز دي، یا که چېرې د خیبر پښتونخوا نه بهر کم خلک زما دغه ویډیو ګوري او د معدې بیماران دي نو ماته دا معلومه ده چې ګیسټرونټرالوجست یو ډېر غټ نوم لري، لوی نوم لري، هغې له به تاسو ورغلي تاسو کې ډېر د معدې داسې بیماران هم شته دی چې هغې انډوسکوپي کړې ده، هغه بیماران د خصوصي دغه ویډیو ګوري، هغه بیمار چې هغه دا وایي زه د معدې بیمار یم خو زه بالکل نه روغېږم، زه ګارنټۍ سره دا ویلی شم کوم بیمار چې د معدې خبره کوي او هغه دا وایي زه نه روغېږم او هغه ګیسټرونټرالوجست له ورغلی دی، زموږ چې کوم د معدې ډېر تکړه کم سینیر ایلوپیتھک کم ډاکټرز دي هغې له ورغلي دي او هغه نه دي ټیک شوي نو اټ مین چې دا د معدې بیمار نه دی، د معدې هغه بیمار چې هغه بالکل د روغېدو نوم نه لي، که چېرې د هغه په وجود کې دا سمټمز موجود وي کوم چې زه بیانولو والی یم نو پوه شئ دا د معدې نه، دا د دماغو بیمار دی، دا د معدې نه د دماغو د هغه هارمونز بیمار دی کوم چې لوږه لګوي، ازمه راولي، خوشحالي راولي، بهادري راولي، د انسان د وجود نه یره ورکوي، یا هغه شک چې دغه په وجود کې پروت وي هغه ترې نه ورکوي، یا د خوشحالۍ چې کوم هارمونز ورته ویلی کېږي هغه هارمونز د خراب دي. په دې وجه باندې نن دا د معدې بالکل ټیکېږي نه، د صرف اور صرف په موټي کې یو معده رانیولې ده خو بالکل د ټیکېدو نوم نه اخلي، کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر، او زه بار بار دا وایم تاسو ټول عمر ډاکټران بدل کړي دي، که چېرې طریقه کار مو بدل کړلو مې بي چې الله رب ذوالجلال تاسو صحت کامله درکړلی کی، روژه راغله 13 روژه کې تاسو ډېر ګډوډ وئ، اوس هم ګډوډ یې، کوشش وکړئ نمبر به زموږ د حیدر مومند هسپتال والی یا که نه وي خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر به وګورئ د هغه نه به ټریټمنټ والی، د معدې هغه بیمار چې هغه په خپل ځان کې دا سمټم ویني نو پوه شئ چې دا د معدې بیمار نه دی، دا څه حادثې والی دی معدې وله خرابه کړې ده، دا څه غم والی دی معدې وله خرابه کړې ده، یا د ژوند څه داسې حالات راغلي دي چې هغه په خپل ځان باندې تیر کړي دي چاته ویلي نه دي او دننه دننه ځان خوړلی دی، که زنانه ده که نارینه دی هغه ته دا مسله راغلې ده لکه د معدې اکثر بیمار موږ ته راشي یاره ډاکټر صاحب د معدې ډېر زیات د پخوا نه بیمار یم، تا باندې څه چل نه یاره معده کې زما خوراک چې وکړم ازمیږي مې نه، د هغې نه بعد هغه یو خبره دا کوي په ما باندې یاره ډېره زیاته راځي، زړه مې درزیږي، زه خفه یم، ناراسته یم، د زړه زور مې نه وي، زه اینی ټایم بیمار یم، سهار چې راپاسم بیا راسره غم وي، اوس به د معدې بیا کومه ګولی چوم، خو زیات تر د معدې هغه بیماران چې هغه دا سمټم بیانوي چې په ما باندې یره راځي، زړه مې درزیږي، خفه یم، ناراسته یم، د زړه زور مې نه وي، په دماغو مې بوج وي، ګڼه کې تنګېږم، بند ځای کې تنګېږم، غوسه راله ډېره زیاته راځي، زه لفټ کې نشم تللی، زه ګڼې ته نشم ورتللی، زه جومات ته نه ورځم، زه جهاز کې نه ځم، زه بند ګاډي کې نه ورځم، نو پوه شئ دا د معدې بیمار نه دی، دا د دماغو د هغه هارمونز بیمار دی، ذکر وکړو د هغه هارمونز بیمار دی. نو ښه خبره دا ده اکثر بیمار پکې دا مو وي چې ډاکټر صاحب د معدې ګولۍ را باندې کار نه کوي، خو چې کله داسې د ټرانکولایزر د نشې وغیره ګولۍ استعمال کړم لکه انډرال استعمال کړم، زه سټینیو استعمال کړم، زه الپرازولام استعمال کړم، یا د دې سره تړلی شوي په دې نومونو باندې یا د دې فارمولو باندې مختلف چې کوم د نشې ګولۍ دي هغه استعمال کړم، نو زما بیا معده هم ټیک وي او زما دماغ هم بیا ټیک وي، ګزاره مې کېږي. نو ګزاره علاج نه دی، ولې چې بعضې دوايانې دي چې ته پرېږدي نو تام پرېږدي، دې ته ټیکېدل نه ویلی کېږي. که تاسو کې څوک د معدې په وجه باندې د دماغ بیمار دی یا د دماغ په وجه باندې د معدې بیمار دی، ځواني وله بالکل خرابه کړله، پیغلتوب یې وله بالکل خراب کو، نو ښه خبره دا ده تاسو د حیدر مومند هسپتال پیښور ښار وزټ وکړئ، که د ثوابۍ سره نږدې یې زموږ په ثوابۍ کې هسپتال دی، سینیر ډاکټر زموږ موجود وي هلته وزټ وکړئ، که چېرې د 400 یې نو په 400 کې زموږ هسپتال دی، هلته زموږ سینیر ډاکټر موجود وي هلته وزټ وکړئ، او که پیښور ښار ته راتګ غواړئ دلته به ذات خود په خپله باندې د پیر د ورځې نه واله تر د هفتې د ورځې پورې زه موجود یم، او زه بیا هم دغه ریکویسټ کول غواړم موږ له راځئ خپل علاقه کې هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ، ځکه چې زموږ په هومیوپیتھي کې ډېر تکړه سینیر کم ډاکټر دي، هغه موجود دي، په سنګل ریمیډي باندې کار کوي، او هغه ورځ به لرې نه وي چې تاسو به د معدې هم روغ یې او تاسو به د دماغ هم روغ یې او نوی ژوند به یو ښکلی تېروئ. نو ټولو ته زما دغه پیغام دی هومیوپیتھک علاج سلیکشن وکړئ، انشاءالله الله رب ذوالجلال به صحت کامله درکړي.